کتونکو علب خان شیرپوی ما موجود یم د چارسدي په فاروق اعظم چوک کې څنګه چې ما ذکر کړو د شابړوالو نو شابړوال لا پارام نه دي ناسته نن دغه چوک ته چې کوم دی په سونو دغه ځوانان دغه مشران راوتلي دي او دوی و چې یاره څوک هم د ماشومانو سره ظلم کوي زیاتې کوي هغه ټولو ته پانسي ورکي نه یوازې دوی د مریم د قتل چغه وخي بلکې په پیښور کې چې کومه خوبه ماشومه په بېدردۍ سره قتل شوې ده د هغوی اواز هم پورته کوي کتونکو پرونه موږ د دغه هلک سره خبرې کړي دي ډېرو خلکو وایي چې دا سوال او دا سوال موږ ته د نورو سوالونو ضرورت نشته دی ځکه چې بیا بېلینه کېږي د دې ټولو مقصد دا دی چې د کس ته سزا ورشي مو تا خو به ویډیوګانې وګورو ویوز به پرې راشي لایک به پرې راشي موږ به وایو چې ډېر ښه ډېر الله خو هر سړی به پاکستان قانون مني هر سړی به د پاکستان آئین مني او د قانون د لاندې چې کوم دی هغه دې وخت کې ګیر شو د قانون د لاندې هغه ګیر شو خو موږ وایو چې یاره 15 کاله پس دا ماشومه وجني یا دا چلو یا دا چلو زمونږ د هغه په سزا کې کار دی زمونږ په دغې خبرو کې اوس کار نشته دی یو کار یې کړی دی په هر اندازې چې کړی دی یو تنکۍ بچی چې کومه دغه وجلې ده او همدا مشران دي چې په دې سور تړق نور کې خولې پرې راغلي دي انصاف غواړي د عدلیې نه د دې حکومت نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زما یوسف نوم دی د علاقې ناظم یم او زموږ په کلي کې ډېر زیات ظلم شوی دی د دې ظلم خلاف زموږ دا کلي راوتېري ځکه چې دا ظلم د عبید الله وکړه خپلې لور سره وکړه سبا به بل سړی راپاسي هم خپلې لور سره یا پردی لور سره به وکړي د دې خلاف موږ راوتي وو د ده سزا خلاف راوتي وو که چېرې ده سره دا ښځه یا نور راضینامه وکړي چې دې د عدالت راونه باسي که دې عدالت دې راووته نو زموږ دا کلی نه پرېږدي نو مهرباني دې وکړي زموږ د میډیا علم خان شیرپاو صاحب تاسو دا زموږ د اواز اوچت کې چې زموږ دا کلی نه دی ډېر غریبانان دي که چېرې دې راووته نو دې دا کلی نه پرېږدي دا هلکان او دا مشران یې نه پرېږدي نو مهرباني به یې زموږ دې عدالت ته دا خواست دی چې دې یې پانسي کړي او زر تر زره دې پانسي کړي ټیم دې نه ورکوي ځکه چې زموږ دا کلي او زموږ دا علاقه چې دی نو دغه شانتې به بیا روزي او بیا به روزي نو دې له سزا نه ورکوي ډېره سزا یې وخوړه نو مهرباني دې وکړي دا عدالت او هغه چې دې له سزا ورکړي او پانسي شي بس علب خانه وروره ستا ډېره شکریه بس د حکومت له دا پکار دي ججیانو له دا پکار دي چې داسې سړي له ټیم نه ورکوي هغه مظلم په خپله چې کومه واده کړې ده بس حق کاري ورکړي زیاتي دې نه ورکوي چې په خپله به یې کومه واده تاسو ته کوله بس علب خانه وروره نور سم نه وي او بس ډېر زر تر زره دته پانسي ورولی شي ده لرې وخت نه ورکوي بس عدالت کې څه ووایي دو چې عدالت نه هغه څه ووایي که نه نو دو هغه بیان کړه که نه لږ صبر وکړه ستا صفایي مونږ کړې ده دوی کړې ده مولوي صاحب کړې ده سبا بسم الله الرحمن الرحیم مونږ دا وایو چې ده کومه سزا ځان دپاره خوښه کړې وه سم نشته سم خبرې کوي مونږ دا خبره کوو که نه چې مونږ په کلي کې چې څه ټایم تاسو رالی جومات ته او ده کومه خبره وکړه چې یاره مونږ به له په دې ځای باندې بولډیزر ګرځو مونږ به دله کور وانو نو زمونږ مغه دغه دی چې ده څه ویلي وو چې یاره دا زما قاتل ګرفتار کړی شي دله به کور وانو دله به چېرې نو سریان پانسي ورکوو مونږ داسې وایو نه چې ده سره د انصاف وکړي شي ده چې څه ویلي وو خو مقه خبره ده بس مونږ دا وایو چې عدالت انصاف وکړي عدالت یې داسې نه کوي او دویمه خبره دې دا کوي دا نور غولتوي چې دې دا خبره کوي چې یاره زما چې ما دا ماشومه چې وه دا په 9مه میاشت باندې پیدا شوې یا په 8مه میاشت باندې پیدا شوې نو داسې خبره نه نور غول دې نه تپي نور کار دې نه زیاتوي ځکه چې باندې نور مصیبت سیوا کول نه دي پکار باندې دې ګیر شوی دی دې به هر څنګه حربې استعمالوي باندې چې دا شوي دا خو دا دې ظالم دا دې قاتل ده ته سزا ورکړي شي ده ته دونه سزا ورکړي شي ده کومه خوښه کړې مکه سزا یې دله ورکړي شي دې چې وایي چې زما دا لور نه وه نو ده دا بله لور چې په هسپتال کې وشوه هغه ولې بل له ورکړه 1500 روپۍ پرې واخېستې او در 2 میاشتو ده بله وجله چې دی په ښځه الزام لګوي دا بالکل سروپ ناروا کوي دا الزام پرې ښځه لګوي دا ظلم د پاسه ظلم دی دې زیاتې د خپلې ښځې سره کوي د خپلو بچو د ځان بچ کېدو دپاره دا 15 میاشتو ماشومه وه 15 میاشتې مخکې به در خپله ښځه مړه کړې وه که نه چې اوس دې دا وایو د دغې ماشومې د 2 ورځو ماشومې څه کار و چې ده به 1500 روپۍ اخېستې او د خلکو ته حواله کول خپل اولاد به څوک چاله ورکړي
بس په 100 کروڑ هم نه ورکوي په 100 ارب هم نه ورکوي چې دې ظالم داسې وکړي چې اوس په ښځه الزام لګوي دا الزام بې بنیاده دی او دغه ښځه ښه پاکه ده دا زمونږ خور ده دا زمونږ دغه بالکل پاکه ده یو هغه کوي نو زمونږ د میډیا ته دا غري چې دا هغه د خوله دی بند کی او دا بیان دی نه بسم الله الرحمن الرحیم موږ اول د الکترونیک میډیا او د سوشل میډیا او د علف خان صاحب د دې ډیر شکرګزار یو موږ سره ډیره مرسته وکړه زموږ اواز یې ټول اعلی حکام او چارواکو ته ورسو موږ دا غوښتنه کوو چې علف خان صاحب دلته اوس په د ښځې د رور ته چې کوم دی دا دمکیانې میلاویږي چې ته روغ وکړه پلار یې ورته دمکي ورکوي تریم ورکوي نور زنانم د کور ورکوي چې تاسو لکه دغه وکړئ کتونکو لار بنده ده او دې وخت کې په سوونو خلک راوتلي دي موږ غواړو چې ټریفیک بند کړو او ټریفیک چې کم دی نو ټریفیک بند نه شي شرکۍ چې یې روغ او که څه جوړه ولې دا علف خان وروره که د پاکستان وزیر اعظم هم مال راشي که نه ما ته دمکي راکوي چې دا درنده او دا بې غیرته ماف کا او د سره روغ او کا زما ښځې ته زما خور ته وایي د ده ښځې ته وایي چې ته روغ او کا دا درنده ماف کا نو واوره یار وره زه تا ته وایم که نه چې په یو قانون باندې دې نشي ماف کېدی دا ماما بیا ټوکړي کېږي دا خور بیا ټوکړي کېږي خو د ده ماف کېدنه په دې دنیا نشته ده چې کوم بیان ورکړی چې دا قتل چا کړی دی په دې 400 په چوک کې پانسي شي دې زموږ په جیل کې نه دی خوښ دې راوځي او په دې سریام په دې 400 کې دې پانسي شي چې سبا یو بلې مریم سره داسې دا ظلم ونه شي دا جبر ونه شي دا ظلم ونه شي او ما انصاف غواړي کتونکو او ما ته دمکیانې میلاویږي ما باندې ټول چې کوم دی دا دمکیانې کوي د دې خنده دا وایي چې ته روغ او کا او ته زموږ زوی زما خور ته وایي چې ته روغ او کا او دا ماف کا دا روره نشي ټول شابړوال ولاړ دي کتونکو دغه شابړوال انصاف له راوتلو دی وایي چې داسې قسمه زناورو ته سریام سزا ورکړي شي بل موږ چې کوم بیان ورکړو دا هغه په عدالت کې ورکړو هغه عدالت بیان چې کوم دی موږ خلکو ته وښودو هېڅ قسمه داسې خبره نشته ولې چې دې کې ډېر زیات سوالونه دي خو بس یو لینک باندې هغه روان په خپل لینک کې خپل بیان دغه کړو خو موږ اوس د هغې نه مخوا دې خوا کېږو نه ملزم ته قاتل ته موقع میلاویږي ځکه چې په دې ملک کې قانون دی آئین دی دستور دی عدلیه ده قانون نه بالاتر څوک هم نه دي د قانون به ټول پاسداري کوي خو دې خلکو چې خپل احتجاج ریکارډ کړي د دې مقصد دپاره چې داسې قسمه خلکه دا چې کوم دي دا د ساتنې نه دي دوی لري زر تر زره پانسۍ ورکړي شي چې څوک د ماشومانو بچو سره ظلم کوي زیاتې کوي او په داسې بې دردۍ سره وجني نورو چې څنګه دغه خلک وي نو دغه شانتې دا زموږ هم بچی و دا د شابړوال هم بچی و شابړوال په دې سور تړق نور خو نن دلته راوتلي دي نو دغه ټولو خلکو دپاره یو سبق دی چې ستاسو په کلي کې داسې واقعات وشي نو راوځئ د هغې دپاره انصاف وغواړئ په هغې خاموشه مه پاتې کېږئ او خو نن یې دا ماما و چې ما له دمکي راکوي نو تا سره چې په دې سوونو خلک رووتل دا سره هسې رووتل او دا یوازې ستا بچی نه وه دا د ټول شابړوالو او ټولو 400 والو او ټولو پښتنو د مسافرو پره دیره کې مسافر دې سره جړېدلي دي پرون چې څو پورې خبره راله خو موږ خوا دې خوا سوال کوو نو خبره بل خوا تلله موږ دې له نه کوو چې خلک دې ویډیو ګوري موږ دې له کوو چې خلک ته عبرت واخلي خلکو ته ښه میسج لاړ شي خلک راویښ شي او دا ظلمونه بند شي دا جبر بند شي دا زیاتې بند شي اوس یو سړي له یو د سبزۍ چټ رالیږلی دی چې پیسې راغلي دي بل ولا د فروټو چټ رالیږلی دی او ټنګ ماته کالونه کېږي هلکه د خدای تعالی بنده چې یو شیز هم په هوا نه راځي په هغې کې نوم وي په هغې کې نمبر وي په هغې کې ټیم وي د 14 تاریخ چټونه ورته ته په 16 رالیږي د 12 ورته ته په 17 رالیږي نو دغه خبره وه برخل دغې خبرو سره زه اتفاق نه کوم څونه چې شابړوالو دا نن احتجاج وکړو د شورو نه چې دوی څنګه لګیا دي نو زه ورته سلام پیش کوم ډېره مننه خوشحاله اوسم